ډیرو محترمو قدرمنو مسلمانانو، نن یو خاصه وظیفه د هغې خلکو دپاره ده چا چې رشته نه کیږي. انشاءالله د هغوی د رشتې دپاره یو زبردسته وظیفه انشاءالله چې خامخا صرف ورځ کې به دا وظیفه کوئ. انشاءالله درې څلور ورځې کې به تاسو پسې بهترینې رشتې راشي. دا د خپلو هغې بچو دپاره کولی شئ، د لوڼو دپاره. ډېر خلک داسې تورسرې زنانه نارینه د دې تمه باندې ناست چې انشاءالله زموږ تقدیر به راچوت شي او الله تعالی به زموږ بهترینه رشته وکړي، ځکه دا د دنیا د ټول نه یو اهم ضرورت دی چې دې سره انسان ته یو خو د سنتو تابعداري جوړیږي چې انسان په سنتو کې داخل شي. او نکاح کول د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سنت دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته درې څیزونه ډېر زیات محبوب دي. یو ما ته خپلې بیبیانې ډېرې محبوبې دي، یو ما ته عطر ډېر محبوب دی، او یو ما ته زما د سترګو یخوالی په مانځه کې یعنې مونځ راته ډېر محبوب دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم خپلې بیبیانې ډېرې ګرانې وې. او په دې زمانه کې خو د فتنو زمانه ده، نو هر سړي له پکار دي چې واده وکړي. خو د چا چې واده نه کیږي، واده کې رکاوټ دی، واده کې رشته نه کیږي، یا رشتې پسې راځي خو بیا ختمیږي، خوښه ناخوښې پکې کیږي، نو د رشتو چې کومې ټولو د رشتو هغه رکاوټونه دي او د رشتو بندشونه دي، هغه ټولو ختمېدو دپاره دا انتهایی اسانه وظیفه ده. دا درې څلور ورځې تاسو انشاءالله العزیز وکئ، یقینا چې الله جل شانه به ستاسو دغه بنده رشته روانه کړي او ستاسو د رشتې ټولې مسلې به الله جل شانه ختمې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو قدرمنو محترم مسلمانانو، شروع کوم په نوم د الله چې ډیر زیات رحیم او کریم ذات دی، او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې امام الانبیاء دی، خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دی، په هغه ډیر درود شریف. ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترین وظیفه زه تاسو ته ښیم. وظیفه د الله تعالی د کلام یو وړه شان وړوکی آیات دی. وړوکی آیات دی. دا آیات تاسو انشاءالله په دې طریقې سره وکئ، نو الله تعالی به ستاسو هر رنګې حاجت او هر رنګې نکاح مسله وي، یا نکاح کې رکاوټ وي، یا کورنۍ جګړې وي، یعنی د نکاح متعلق او د محبت متعلق ډیره بهترینه ده. خاص کر د نکاح دپاره چې ډېرې زنانه ډېرې وظیفې کوي د نکاح دپاره، یعنی اکثریت ډېرې زنانه په کورونو کې ناستې وي، اکثر زموږ خویندې وي، زموږ داسې بچیانې وي چې هغه په انتظار وي چې یاره زما د رشته ولې نه کیږي، او هغه رشته د څه وجې نه هغه بنده وي، یا خو رشته راځي خو د خوښې ناخوښې پکې وي، جینۍ توره ده او سپینه ده دا پکې وي، یا لږ ښکلی دی او بدرنګه دی دا پکې وي، یا د چا یو هلک جینۍ خوښه ده، نو د هغې دپاره دا وظیفه شروع کړي. انشاءالله چې الله جل شانه به صرف او صرف په دغه ورځو کې انشاءالله نکاح د دوی کوي په 21 ورځو کې. 21 ورځې دا وظیفه تاسو وکئ انشاءالله. په دې طریقه باندې یقینا چې الله جل شانه به ستاسو د دې وظیفې د برکته تاسو چې چا څه غواړئ هغه سبب نکاح کیږي، تاسو چا سره غواړئ هغه سره محبت جوړیږي، تاسو چې څه رنګې رشته غواړئ هغه رنګې رشته به الله جل شانه تاسو ته مهیا کوي. او د هغې دپاره چې کوم اسباب وي، یعنی لوښي، لرګي، کالې، فرنیچر وغیره کم اسباب دي، نو هغه به راته الله جل شانه درکوي، ځکه چې د الله جل شانه کلام کې ډېر طاقت دی. او دا آیات چې دی نو دا د الله تعالی د کلام حصه ده، نو دا ډېر طاقتور آیات دی. تاسو دا آیات وورئ، بیا ورته زه طریقه کار ښیم. ګورئ په سکرین به تاسو ته انشاءالله آیات مبارک ښکاري. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. دا به تاسو 21 ورځې مسلسل وایي. اوس به څو مرتبه وایي دا راته ښیم. نو بهتره خبره دا ده چې دا تاسو د ماسخوتن د مانځه نه پس ووایئ، ځکه دغه وخت کې خاموشي وي، او که د تهجد په ټایم کې مو وي نو بیا خو به ډېر زیات انشاءالله زر د 21 ورځو نه مخکې هم ستاسو انشاءالله نکاح وشي، ستاسو به د واده اسباب الله تعالی پیدا کړي، تاسو پسې به ډېرې رشتې الله تعالی راولي. نو هغه زنانو ته درخواست دی چې چا بچیانې په کور کې ناستي، یا زامنې بې واده، یا لوڼه بې واده، یا
کور کې داسې نور رشته دار دي نو خپلو رشته دارو ته هم دا وظیفه وښایي، خپلو اهلو عیالو ته هم دا وظیفه وښایي. کو بهتره خبره دا ده چې تهجد په ټایم کې دا وظیفه وشي، تهجد سره وکړي، تهجد نه پس دا وظیفه وکړي. کو تهجد نشئ کولی نو ماسخوتن مونځ نه پس چې کله ټول خلک ویده شي آرام شي نو 2 رکعته صلات حاجت مونځ به وکړي او هرې طریقې سره چې تکیه مطلب هر صورت پکې ته وي، قل هو پکې وي، نور صورتونه وي، هر یو صورت چې وي خو 2 رکعته صلات حاجت مونځ به کې. د هغې نه پس په 21 کرته درود ابراهیمي وي کوم چې مانځه والا درود شریف دي او بیا به دا آیات 314 پیری وي وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. دا به 314 پیری وي، 11 پیری به بیا وروسته درود شریف وي. دا وظیفه په مسلسل تاسو 21 ورځې پورې جاري ساتئ. 21 ورځې کې دننه به الله جل شانه تاسو هغه نکاح مسله وي یا د داسې محبت وي چې نه حاصلېږي یا داسې نکاح وي چا سره چې نه حاصلېږي، رکاوټ یې پکې، تکلیفونه پکې، شیطانت یې پکې، جنګ جګړې پکې، خوښې ناخوښې پکې، نو دې آیات سبا الله تعالی داسو مسله ختم کړي. هغې نه پس انشاءالله دعا غواړئ او څه ناڅه صدقه د الله تعالی د رضا دپاره ورکوئ. دې وظیفې سره به تمام ګناهونه پرېږدئ، تمام ناجایز کارونه پرېږدئ، پردو سړو سره خبرې کول، پردو غلط حرکات کول، هر قسم چې دي موږ ټول ګناهګاران یې الله تعالی د موږ وبخي، لیکن دې وظیفې سره به کم از کم ګناهونه پرېښودل او 5 وخته مونځ کول. انشاءالله چې لږو ورځو کې به الله تعالی ستاسو د نکاح د محبت دا معامله سر ته ورسوي انشاءالله. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته. جزاک الله خیر، احسن الجزا.